یو بزرگ شیطان ته وی چې یو مسله راته وکړه. شیطان ورته وی چې بزرگ صاحب زما مسلې خو ټولې داسې دي چې خلق په کافر شي. هغه من يهده الله فلا مضل له، چاته چې خدای هدایت کړی هغه ته نشي گمراه کولی. خو هسې نن مې شوق پیدا شي چې د شیطان نوم یو مسله واورم. شیطان ورته وویلې چې ښه ده نو په خدای قسم چې ستا دومره ښه نیت دی نو زه به هم درته ټیک مسله وکړم، غلطه به درته نه کړم. وی ګوره ته خو پیرې، خلق د لاسونه صفایي، خپې د ښکلوي، سجدې درته لګوي، لوی ولی او بزرگ. خو پیر صاحب یو نصیحت مې واوره چې داسې چرې ونه وی ګورئ چې زه هسې نه چې د مریدانو په غرور کې راشي چې زما لکونه او زرګونه مریدان دي او زه خو جوړ ډېر لوی سړی یم. نو وی پیر صاحب چې داسې چرې ونه وی چې زه ټکی ونه کی او کدی اوویلی چې زه نو داسې بشی لکه چې زه. شیطان ورته وایي چې کدی اوویلی چې زه نو داسې بشی لکه چې زه. ما 6 لکه کاله د خدای عبادت کړو، 6 لکه کاله. په دې ځمکه مې داسې ځای نه دی پرېښی چې زما د سجدې نه دی وتی. او یو ټکی مې وکړو، یو ټکی چې الله راته ووایي چې آدم علیه السلام ته سجده وکړه. نو ما ورته ووایي چې قال انا زه خیر منه، د دې آدم نه زه بهتر یم، زه دنه خیر. بس دومره ټکی مې وکړو چې انا خیر منه، زه د دنه بهتر یم، نو زه څنګه دته سجده وکړم. نو الله راته په جواب کې ووایي چې قال فاخرج منها فانك رجيم ان عليك لعنتي الى يوم الدين. اوزه زما د جنتونو د رحمتونو نه، او ان عليك لعنتي الى يوم الدين. ابلیسه تر قیامت پورې مې لعنتي کړی. دا انا ټکی دی ولې ووی، دا زه دی ولې ووی، ته صحیح که سیم خو زیمه هلکه بل څوک شته د خدای په مخ کې چې ووایي چې زه څوک شته؟ هغه کوم شی دی چې ته پې ووایې چې زه؟ نو زما عزیزان دا زه ټکی چې دی نن ستا ټول ملک تباه کړو. اوس هغه زه ټکی بیا شروع شو. هر یو چې راشي رونو زه به داسې یم، رونو زه به داسې یم، رونو زه به داسې یم. نو نتیجه به یې ګورئ او داسې بدتره نتیجه به یې ګورئ چې الله دې امان راکړي. ما نن چا تپوس وکړو چې دا تاسو ملیانو هم سړي ودرولی دي، مال مونږ ملیانو ولا قرآن ورکړی دی چې ستا آواز به په اسمبلی کې صرف د دین د پاره وي، که نور دې ټتو کو چې یا به زه سړک جوړ کم یا به ملک ټیپر کم، ټت یې وکړو نو په دې ټکي کلمه تېره کو قرآن زه به نه وې، که دې زه ووې نو ښه به نه وي. نو زما عزیزانو دا زه ټکی ډېر خطرناک.
او پاکستان تباہ او برباد شو د زد لاس نن وګوره ستا په ملک ما دا د جمعیت منبران چې ولاړو ما به ودرول او قرآن به مې ولاور داسې به مې لاس نه ونیو کلمه به مې پې تېره کړه چې داسې به نه وی چې زه به دا کار وکړم که دې وویل چې زه به دا کار وکړم نو په ټکي به کافر شي زه څه شی 40 کاله د پاکستان حکومتونه خدای جهنم لبوتله تباہ و برباد کو ضیاء الحق خدای زرا زرا کړو په اسمان کې زبدا کارو کوم جبدا کارو ستا مور به خدای چې کوم کار نه کړي هغه به بند و به د ټولو د خدای دعوی کړي وي ملک ته تباہ و برباد شو ملک ته غرق شو دا مو وای چې زبدا کارو دا وای کده خدای توفیق او خدای وس راکو نو زبدي سخیز کده خدای وس نو ورو راځم شو وای سملای کی یو حق خبره مې کده خدای توفیق نو ان شاء الله زبر دا سي خبرې کوي د دینه سیوام قبل کړت کړو نو پرتګ د نو باسه ما پساره در پټړم دې ټولو ته زبدا کار تا تا ګورو کار کولو ته وټو نو ویلی چې زبروټي کپڑا مکان درکم ویلیو کني و سملور ولا بیا پاس کړه ان شاء الله سخو بدل دی نورم خراب او تر زبدا کار ارس چې کوي په دې زمکه خدای کوي نو صفه سلیم چې کړی دي نتیجه انتظار کوي چې څه بدل درکړي سمجھ سوداګان هم د سر په ټلیفونونو شروع شوي نتیجې ته ګورئ چې څه پکې الحمدلله